واقعه درته ذکر کوم بیا خبره ختمومه. مسلم شریف نوم مو اورېدلی دی؟ جواب راکړئ. بخاری شریف، مسلم شریف په هرې مدرسې دور حدیث کې پڑھاویږي که نه؟ علماء ته بیا خلک په آخري کال پټکې تړي. د مسلم شریف خبره درته کوم چې داسې ونه وایي چې مولا چېرته د کیسو د کهانیو کتاب نه خبره وکړه. دا یاد ساتئ، یزید الفقیر یو تابعی پاتې شوی دی. څه پاتې شوی دی؟ زما د خبره به په توجه اورئ. تابعی چاته ویلی کېږي؟ آفرین شه چې صحابه ورسره ملاقات شوی دي ته څه ویلی کېږي؟ تابعی. اوس د صحابو دور خبره ده درته. ته به وایې چې تا اوس خو دا خو مونږ دې وخت کې لون پړ کې ولاړ یو او دا خو چې دې صاحب به دومره زړه خبره اوس په چې څه جوړ شوي اندازه به خپله هلئ. یزید الفقیر وایي چې زمونږ په دور کې د صحابه کرامو په مقابله کې چې کوم جماعت و دین به یې خورولو. څه به یې خورولو؟ هغې ته به خوارج ویلی کېده. څه به ویلی کېده؟ وی چې یاره زه د خوارجو په دې چکر کې رالم او خبرې را باندې ښې ولګېدې او دوی زه خپلې ډلې ته واړولم. د صحابه کرامو ډله مې پرېښوده، دوی ډلې ته واوړېدم. چې کله ور واوړېدو نو دوی اول کوشش دا وکړو، ځکه صحابه کرامو خو د رسول الله مبارک نه قرآن ویلی و، نو دوی چې اول کوشش دا وکړو چې په ما باندې قرآن زده کړو. چې کله مې قرآن زده کړو زموږ دې ټولو ډلې دا خوارجو چې کومه ډله وه وایي دې اراده وکړه نريد ان نحج چې مونږ حج ته لاړو شو. یزید الفقیر وایي هغې ډلې کې زوم ومه، هغه ټوله ډله مونږ حج ته لاړو. چېرته لاړو؟ وی چې حج ته لاړو مدینه منورې ته ورسېدو. خبره مختصر کومه، په مسجد نبوي شریف کې حضرت جابر رضی الله عنه د رسول الله مبارک صحابي دی، هغه ناست دی او گیر چاپیره دوستان ورسره ناست دي او هغه د رسول الله مبارک دین بیانوي. وی چې مونږ هغه چې کومه خوارجو ډله وه مونږ هم مسجد نبوي شریف ته ننوتو، کېنستو. د حضرت جابر رضی الله عنه درس چالو دی. وی چې کله درس شروع کړو، شروع درس خو وی په دې درس کې الله شان ته ګوره چې مونږ کله ور ورسېدو نو د رسول الله مبارک د شفاعت خبرې شروع کړو. څه یې شروع کړې؟ څه مطلب چې رسول الله مبارک په خپل ګناهګار امت سفارش کوي او د ده مبارک په سفارش او شفاعت په جنت ته داخلي. اوس د کار خبره واورئ. یزید الفقیر وایي چې استاد ما نه دا خبرې نه برداشت کېدې. وایي زه ورته په دې ډک مجلس کې ودرېدم. وایي چې کله ودرېدم جابر رضی الله عنه ته وایي زه ویم اوس په ما باندې دومره پرده وایي راله، نه دا ویم چې د رسول الله مبارک صحابي دی، نه دا ویم چې دین رسول الله مبارک نه زده کړی دی، په مسجد نبوي شریف کې ناست دی، دومره جلیل القدر صحابه او تابعین ورته ناست دي. دې مخکې زما دماغو کار نه کول. وایي ورته ودرېدم، ما وایي چې صاحب د قرآن خلاف لګې. وایي هغه ټوله مجمع یې رانه شوه. ده څه وایي یا صحابي ته وایي چې د قرآن خلاف لګې. حضرت جابر رضی الله عنه پوهه سړی و، د رسول الله مبارک شاګرد و، پوهېدو چې د په دماغو کې څه پراته دي. موقع یې وله ورکړه. وایي چې صاحب وایه څنګه د قرآن خلاف لګېمه؟ وایي چې جي د سوره حج یو آیت درته ویمه، ته د هغې آیت خلاف خلکو ته لګې، قرآن خلاف خلکو ته دین ښایې. وایي چې کوم آیت کریمه؟ وی چې الله پاک په قرآن کې فرمایي چې کلما ارادو ان یخرجوا، وی چې کله الله پاک د جهنم نه راوستلو اراده وکړي، جهنميان کله د جهنم نه راوتلو اراده وکړي،
اعیدوا فیها وی دا به جهنم ته بیا واپس کیږي څه به کیږي جهنمیان به د جهنم نه وتلو اراده کوي وته به نشي بیا به واپس کولی شي وی چې سوره حج وی چې جهنمیان د جهنم نه نشي وته او ته خلکو ته لګې چې رسول الله مبارک په خلک د جهنم نه راوباسي او جنت ته به داخلي د قرآن خلاف لګې وی چې کله دا جابر رضی الله عنه ته ویل نو جابر رضی الله عنه خو پوهه سړی و د رسول الله مبارک شاګرد وی چې خستا خبره ختم شوه وی چې او زما واوره یزید الفقیر دا راته ووایه چې په قرآن کې دا آیت شته چې رسول الله مبارک په الله پاک په مقام محمود فائز کوي او مقام محمود هغه ځای دی چې د خپل ګنهګار امت شفاعت کوي یزید الفقیر وایي چې او دا خو هم قرآن کې شته او سړی پریشانه شو یاره یو ځای کې قرآن کې وایي چې جهنمیان به جهنم نه نوځي او بل ځای کې قرآن وایي چې رسول الله مبارک په د ګنهګار امت شفاعت کوي وی چې فیصله پتا باندې اوس پس کوو سړی حیران شو نه پوهېدو وی چې زه دې پوهوم وی چې څنګه مې پوهېږو وایي چې سوره حج تا کوم آیت ویلو هغې ته وروستو وګوره دې نه وروستو چې دې قرآن کې راغلي دي والذین کفروا یو دوه آیاتونه چې وروستو لاړ شي نو دې کې د کافرانو ذکر دی څه ذکر دی جواب راکړئ دا زه نه وایم دا جابر رضی الله عنه د رسول الله مبارک شاګرد په قرآن باندې پوهې چې غلطو خلقونه د قرآن ویلی دی بے ادب خلقونه د قرآن ویلی دی ځکه غلطه ترجمانی تا په ذهن کې کېنولې ده وی ای یزید الفقیره تا چې کوم آیت ویلو هغه د کافرانو متعلق دی الله پاک کافرانو متعلق وی کلما ارادوا یخرجوا منها کله چې جهنمیان د جهنم نه وتلو اراده وکړي خو چې کافران وي هغه خو کفر دی هغه خو کافران جهنم نه نشي راوته زه د کافرانو خبره نه کوم زه د رسول الله مبارک د ګنهګار امت خبره کوم د هغې شفاعت وکړم اے مسلم شریف کې امام مسلم لیکلی د کمال خبره ته ګوره یزید الفقیر وایي چې ما د مبارک دا خبره واورېده مې چې دا خو زه د زوړ دین نه اورېدلی یم خو دا نه دی چې یزید الفقیر لمونځ نه کولو حج ته راغلی و مسجد نبوي شریف ته راغلی و لمونځ کولو پاره راغلی و ای بدعقیده سړی درته ښیم یزید الفقیر دې وخت کې بد عمله نه و حج ته راغلی و مسجد نبوي شریف ته راغلی و دې وخت کې دې بد عمله نه و دې وخت کې دې څه و بدعقیده شوی و رسول الله مبارک باندې بدګمانه شوی و چې دې شفاعت نشي کولی د سره دا طاقت نشته یزید الفقیر و امام مسلم لیکي خپل چې کم مرګري د سره اورېدلی و هغې سره بهر د مسجد نبوي شریف نه ووتو او د ملګرو سره مشوره وکړه ای ملګرو مونږ زوړ دین نه ګوره نوي دین ته اورېدلی یو راځئ چې د جابر رضی الله عنه په لاس باندې بیعت وکړو بیا زوړ دین ته داخل شو یزید الفقیر سره د ملګرو رالو او د حضرت جابر رضی الله عنه په لاس بیعت وکړو او وی چې مونږ واپس زوړ دین ته داخل کا مونږ غلط دین ته اورېدلی یو غلطو فرقې ته اورېدلی یو بیا د حضرت جابر رضی الله عنه په نصیحت باندې زوړ دین ته راوړو